الله یو تبغى دا دی واورېده چې علم یې وکړو الله وایي زه له خپله خشیت ورکوم. زموږ شیخ عبدالجبار صاحب سږ کال چې دیز کې سورې دغه ته راورسېدو بلد کې دا ځای وی غاشیه کې لمن خشي رب آیاتون باندې ویل چې حد اوسط کټ کا نتیجه راغله علما ته الله نه یېرېږي الله جنت زه علماو له ورکوم. نو څه مطلب جنت د علماو ځای تاسو امین څه موږ به الله جنت ته صحیح ده که منطقي نه تپوس وکړه نه ورته پته وکړه. الله اکبر یو مقام دا د قرآن نه مې ویل دویم مقام دویم مقام دا دویم آیات مې ویلې دې لپاره چې ایران کې د اسمان سیمه لنګي ده وایي زه رحمان چې غشي ولم خطا نه ځي خوشحال خان مې دوی ویشتلی ده که کوم چا داسې ویل دا دویم آیات مې ویلې دې لپاره د سمیع الحق وایي چې دوی خو لاړې فارغ شو پټکۍ په سر کړو ستاسو په دې کلي کې د یو پلار بچی د سردار ضیاء الحق مولانا سره تللی و نن به د هغه مور او د هغه پلار د هغه په انتظار باندې ناست داسې ویل نن به ستا کلیوال هم د هغه په انتظار و چې حافظ به راځي ناظره به ویلي حفظ به یې کړی. ای مسلمان اورورا ستا درجه د سمیع الحق مولوي صاحب هم اوچته ده ستا د بچي درجه د سمیع الحق مولوي صاحب هم ډېر اوچته ده. تا خو شاپور شیخ باندې د الله کروڑها رحمت الله ولیکي دې وخت کې به په جذبه کې راغلی ویل بخت دې بې مستې دی بخت قسمت دې دا ښکته ودونې کو ښکار مې راغلی ستارې مې دانګلي استغفر الله دا د ګناه خبره ده. ستا بخت رهي شوی و ستا بچی د الله د کتاب لپاره تللی و ای خورې ای وروره او هغه د الله په لار کې تللی دی راشه واوره اوس د هغه په مقام إن الذين يتلون كتاب الله يقيننا خلق لوري كتاب الله لرا الله كتاب لوري استاذ سر بار کرے قرآن لکرے ہو کہنا چاہیے تو اٹھل لکرے قرآن رسو تو قرآن مرکز لکرے ہو ورپسی شیخ سے بولے گا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ پابندی نماز وکړه. د پنځپیرو په مدرسه کې چې یو ماشوم راځي که نور عزت نه وي نو د هغه پروګرام به څه وي یو قرآن به وي او بیا دویم نمانځه پابند به وي او درېیمه وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم ویې لګول خرڅې کړه د هغه څه نه چې موږ ورکړي دي ولره سرا په پټه باندې وعلانیه او په ښکاره باندې تا کې راغلمه صرف یتلون کتاب الله تم دې خپل مقام واوره کور والا تم دې ووایه چې زموږ کوم مقام دی الله فرمایي یرجون تجارة لن تبور دیو خو عقیده د داسې یو تجارت لري چې اجرې به تاوان ولکي تا خو په یو بچي باندې داسې تجارت کړی دی الله په خپل کتاب کې وایي دا به تاواني نه شي خو د تاوان نه خلاص شوي د سمیع الحق مولوي صاحب دوی که په قرآن باندې روان شو نو د علم درجې او د علماو درجې له به اله رسېږي. سمیع الحق مولوي صاحب که د خپل لوی قال الله فقال الرسول باندې روان کړو نو دې ته به د هغه علم د پلار مرتبه اله میلاویږي. ستا بچیو تا خو ګټلې ده تا خو ګټله تو په ډالۍ میټر باندې لاړې تا ته خو نیشنلي ډي میلاو شوه دا د الله پیغمبر ویلو څوک چې د الله په لار کې ووتلو د علم د طلب دپاره او مرګ ولرالې نو دا شهید دی. ذخایر العظام کې عبدالله عظام د شهداو اقسام بیان کړي شپږ دېرش قسمونه ذکر کړي. نمبر 1 نمبر 2 الاول الثاني او داسې پسې ستة وثلاثون دیم نمبر شهید په درجه کې لوړ چې الله ته دی او د هغه شهید په شان شفاعت به کوي چې په میدان کې شهید شوی هغه شهید دی چې هغه په طلب د علم کې وتلی او په علم په طلب کې وله مرګ راغلی. نو ستا بچی خو یو د طلب د علم دپاره تللی او دویم
دویم ټکی دی اورېدلی په اوبو باندې چې څوک راوشو نو دا شهید دی ستا بچي له خو په یو شهادت کې دوه شهادتونه میلاو شو شته که نه پلارې دې مجلس کې شته ته بل پسې وباسه زما لنګ ما واوره زما ملنګ امریکا رااله او وی ته لاړه راغلی په غرور وا لاړه په شرمېدو یو سړی دی مسلمان یو زوی و هغه شهید شو او ما بنو بیا کړی وو ته به یې به نظر یې کوم یو زوی شهید شو دویم یې پسې ولېږو هغه شهید شو دریم یې پسې ولېږو هغه شهید شو د څلورم یې اوس افواګانه ده څوک شهید دی څوک نه دی شهید نو ته دا هغه کم یې څه یو زوی دې په طرف علم کې شتلی او الله دې قبول کړو او د قبولیت علما وایي دا ده چې په یو عمل پسې وروسته بل عمل د الله توفیق درکړي نو په مخکې باندې یقین وکړي چې د الله قبول یو زوی دې په طرف د علم کې شتلی او بل پسې وباسه بل هم پسې وباسه که یو هم دې نه په خپله په تبلیغ کې ځان وقف کا الله باندې ځان خاص کړه خدای بنده خو نمبر 1 تبلیغي ځان نه وکړه نمبر 2 نه ګوره الله يتلون كتاب الله أولئك يرجون لن تبورا الله ولا نتيجة وركن يقول ليوفيهم أجورهم دليل بالدا كارون العلماء قسم بعد وغرزول دليل بالدا كارون الذي أمت مؤمنان ومسلمان وبعد زمه وغرزولا ليوفيهم دليل بارا چپورا پرور کی دیو لرا اللہ وجودهم بدید دیو ستاد زوید وجنہ چی اللہ تعالی کم مقام درکاو دمولی سیب دی زوید براغت وجنہ چی اللہ تعالی کم مقام ورکی نو اغا مقام دارے ليوفيهم وجودهم تاد دی زوید پجون باندې اغا مرتبہ نشو مندرے تا د زوی په فراغت کې هغه مرتبه نشو موندلی او تا د هغې ادراک هم نشو کولی هغې ته د بوتلو د دې لپاره چې درجه ده ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله زید ورکړي دی ولره الله د خپل فضل نه الله وایي ستا د عمل بدله خو په ما ده دا خو در کومه پوره ويزيدهم تم يبدل ذلك او بديك وخم تيروا ويزيدهم من فضله زيد وكيل الله دي ولا د فضل خپلنا دي په مثال باندې سورې یونس کې وایا للذين احسنوا الحسنى وزياده للذين الله فرمایي د پاره کسانو احسنوا چې نیکی کړی عقیده د توحید دا عمل د پیغمبر دی الحسنى دیولرا خوشحالی الحسنى دیولرا جنت دی الحسنى دیولرا بیغمیدہ وزیادتون او ددغ بیغمین خیر نورم زیتی شیدنی چه اللہ بیورکی مفسرین حدیث راوی وزیادہ الرؤیتون اغا اللہ بدل اخبر دیدار در نصیب کی او د الله دیدار د جنت په نعمتونو کې د ټولو نه بهترین نعمت دی امام ابن قیم رحمت الله تعالی علیه سند روایت راوړی دی او دا صحیح دی په کتاب روح کې ډېر کم صحیح دا پکې صحیح دی چې جنت الله جنت نه نواسي یو ځل به الله خاص تجلی وکړي او بیا به دوی زما په نوم باندې زما په توحید باندې راغلو میلمنو اوس خو نه څه وغواړئ چې دله درې کړم دیو دا جنتی بوئی اللہ سچو خدا راکلنا دا مولی دیو غیلمان دی مزے و چرکی دی بے بودا اللہ تجلیو کی سخورا نووارے دیو بوئی اللہ چی چونو تالا راکلی پدرین زل بودا اللہ فرمائی دا خل شان عالی مطابق یو شیمی دنے در کرے اوسی در کوما جنتی بطول برم توجیشی برم بوری اللہ بدا خل شان مطابق
خپل ځان لره هر جنتي تخکاره کې دا د مزې نه وه هغې مزه یې مخکې ګوره چې څه وخت تېر شي نو دا الله به ورته ووایي ای زما مېلمنو زما په دیدار او په ملاقات باندې ماړه شوئ بس دیو وایي یا الله لږ انتظار راکړه لږ صبر وکړئ الله ډېره مزه یې کړې ده ته چې ته کراچۍ نه راغلی هر څوک غاړې درکوي چې مور یې درکړي نیولې هغه نور خلک راشي په ټوله ابۍ ته یې پرېږده اوس کړه وایي ولې که دا زړه مې لږ ټاکو ورته الله اکبر نو دا جنت یې په الله ته وایي الله لږ انتظار او مهلت راکړه الله به ورته د خپل شان عالي مطابق وایي ای زما بندګانو 70 ساله وشو چې تاسو زما دیدار ته ولاړ وئ 70 ساله دا ستا د دنیا ټوله زندګي وه للذین احسنوا الحسنى وزیاده دا خبرې واورېدې دا څه مې چې وویل که زما د خولې نه غلط شي الله دې ما معاف کړي او که صحیح کړي الله دې زما او ستاسو ګناهونو کفاره وګرځوي دا هسې میدان مې ګرم کړو نو خو ما تاسو ته مخکې ویل شیخ صاحب به راځي انشاءالله هغې تفصیلي بیان کړي او زه د ضیاءالحق مولوي صاحب د اعجاز الحق مولوي صاحب فراغت تاسو ته نه